رشتي د یو بل سره یو ځای کوي، رشتي را یو ځای کوي. وی زما خو د بار مل سره تعلق پیدا شو، د بار مل سره څه چلو شو، څه اسمان ته وختې، د هیچ چا سره تعلق کې په دې کې هېڅ خیر هم نشته چې ته تعلق وسیږي. خپل رشتہ داران راټینګ کړه، د هغوی سره رشته وکړه، تعلق مه سیوا کوه. هېڅ ضرورت نشته د خپل رشتہ دار سره رشته وپاله، تعلق بحال. خپل رشتہ دار وپاله، د خپل رشتہ دار تپوس وکړه. ته چې د کوره فرض مانځه دپاره قدم اوچت کړې د مانځه لځي، دا قدم الله ته ډېر خوښ سړي اودس کړی او د کور یې اوچت کړي فرض مانځه، په دې قدم الله یوه نیکي ورکوي، یوه درجه اوچتوي، یو ګناه معاف. یو بل قدم دی چې هغه د دې سره په اجر کې برابر دی. هغه قدم دی ته به وایې چې حج له سړی ځي، عمرې له ځي، زکات دا جهاد له ځي، علم له ځي، نه بل هغه قدم چې هغه د دې سره برابر دی چې هغه د کوره اوچت شي د رشته دار د ملاقات. زم چې د رور تپوس وکم، زم چې د پلار تپوس وکم، هغه بوډا پلار مې جدا کړی چې شپه به پې بېګا څنګه تېره شي، بوډۍ مور مې جدا کړی چې بېګا به مې شپه څنګه تېره شي. زم چې لږ تپوس د هغې بوډا پلار وکم، زم چې د هغې پلار تپوس وکمه چې د هغه په باره کې امام الانبیا فرمایي اوسط ابواب الجنه، زما د جنت دروازه د زم چې تپوس د هغې پلار تپوس کومه، زمه چې هغه مخ خو وینمه چې هغې مخ ته سړی وګوري د رحمت په نظر، الله ورله د یو حج قبول شوي اجر. زمه چې مخ وینم شپه تېره شوه، زمه چې د مور مخ وینم، زمه چې د پلار مخ ووینمه چې په دې معنی الله د یو حج قبول شوي اجر را چې د رحمت په نظر ورته وګورم. زمه چې هغه دا سړي ته پته نه لګي خدای بوزه حجونو له عمرونه او سره د مور او پلار هم خدای بوزه، هلته به درته اندازه وشي، هلته به درته اندازه وشي. دا سړی چې طواف کوي او دا سړي سره دا بوډۍ مور یا دا بوډۍ پلار یې که نه او په ویلچیر کې کېنولی، سړی ډېر وزیریږي. دا څومره هم طواف کوي، هم د پلار خدمت کوي، هم طواف کوي، هم د مور خدمت کوي. زمونږ یو اجر کېږي او د هغه ډبل اجر. اذان لم دعا غواړي او په مور طواف کې مورې دعا غواړي چې خطیب او ملتزم او حجر اسود او مور لاس اوچت کړي الله اکبر، چې مطاف او مور لاس اوچت کړل ژوند به دې بدل شي، ژوند د ژوند فیصلې به دې بدل شي، فیصلې چې پلار لاس اوچت کړل او مطاف دې د ژوند فیصلې به بدل شي. زوم چې ته یو طواف وکړې که نه او چکر ختم د هغې نه پس ته سره پلار یا مورې دې مخ ته یې داسې نیغ نیغ وګوري چې پلاره دا کعبې ته کتل او ستا مخ ته کتل دا یو اجر دی. هله به ته په اندازه پوه شي چې کعبه ویني او د کعبې په خوا کې د پلار مخ وویني، کعبه ویني او د کعبې په خوا کې د مور مخ وویني. دا ډبل عبادت دی، ډبل. الله دې زموږ د ټولو نصیب. ما حرم شریف کې لاندې اودس کو کس ولیدلم، وای پیژندلم مې مولي صاحب تا سره مې کار دی، مې صحیح ده ته ما اودس وکړه زم کوم خبرې کوو د حرم شریف بولي ته وختلو. ما ته یې مولي صاحب ستا هغه تقریر مې اورېدلی و چې د کعبې او د مور مخ برابر دی. مور مې راته بره ناسته ده او زه چاردام نه راکوش، اوس مې په مور طواف وکړو، وې کعبې ته به مې کتل او د مور مخ ته به مې کتل. هسې اتفاقي مې مخې له ته رالې، ما چې دا تقریر ده کړی و چې چاردام ځای ته راکوش شو نو کته یې زه ولیدلم حرم شریف کې هولي کې ملاقات شو. ډېر بختورې چې طواف کوي او مور د کعبې نه ګرځي، طواف کوي پلار د کعبې نه ګرځي، ډېر بختورې. نو دلته تا سره مور او پلار دی او ته یې تپوس نه کوې. په هغې شپه ناره تېره شي او بچی نه یې خبر، په مور شپه ناره تېره شي او بچی نه یې خبر، مور بیمارې ټوله شپه چغې وایي او بچی نه یې خبر. نوصل الارحام، نبی علیہ السلام د تقریر درېمه موضوع دا وه چې وصل الارحام، رشتې بحال دا ټولې ورولئ رشتې بحال. خواږرونه یو بل ته په لار کې غږ نه کوي،
المرء کثیر باخیه سڑے پرور گن ښکاری گن رور طاقت تے امور شفقت رور طاقت تے مور شفقت رور د مټو زور دے د مټو المرء کثیر باخیه سڑے پرور دیر ښکاری گن ښکاری پرور طاقتور ښکاری رور طاقت او مور شفقت تو ولی دا شفقت د ځان نه لړکې ولی دا طاقت د ځان نه لړکې نو وصل الارحام رشتي بحال